عزتمنو مشرانو، د مسلمانانو په تاریخ کې داسې دور نه دی راغلی لکه موجوده دور چې دی. مسلمانان چرته هم دومره په لویه شمېره کې په دنیا کې نو لکه دې وخت کې چې دی. حضور پاک اول مسلمان او پیغمبر دی زمون، بیا ورسره دا یاران شو، بیا ورو ورو زیاتېدل چې بیا هجرت هغې کو نو شپږ شلي مسلمانانو په مخ د ځمکې. بیا چې حضور پاک د دنیا نه تشریف وړو نو 1,14,000 صحابه کرامو د حافظ ابن کثیر د وینا مطابق. بیا ورپسې ورو ورو سلسله زیاتېده. دې وخت کې د ټول جهان نه او په جهان کې د ټولو قومونو نه زیاته شمېره د مسلمان ده. 95 کرور مسلمانان دي دې وخت کې په مخ د ځمکې. تقریبا 1 ارب د دنیا هر 5م انسان شکر دی دا مسلمان دی. دومره حکومتونه په مخ د ځمکې چېرته نه دي راغلي د مسلمانانو لکه دې وخت کې چې دي. 45 حکومت دي د مسلمانانو. دومره لوی دولت چېرته د مسلمانانو سره نه دی راغلی لکه دې وخت کې چې دی. پټرول دې ته بهدونکي سره زر وایي. دا د فصلو کې 15 حصې تقریبا د مسلمانانو په ملک کې دی. یوازې 19% تیل د ټول جهان، یعنی د ټول جهان 5مه حصه تقریبا تیل دا په سعودي عربو کې پیدا کېږي. ربا د پلاستیک دا سامانونه چې جوړېږي دا عام د مسلمانانو په ملک کې دي. د سرو زرو کانونه دا اکثر د مسلمانانو په ملکونو کې دي. کویله دا د مسلمانانو په ملک کې ده. د مسلمانانو ملکونه هم که په نقشه کې وکتل نو د دنیا منځ کې مسلمانان آباد دي. روس رانه قطب طرف ته دی، چین او هندوستان رانه نورخاته ته دي. د انګریزانو ملکونه زمونږ د قبلې په حساب دي او امریکا د جهان هغه بل طرف ته ده. منځ کې مونږ یو. منځ علاقې دا ډېرې اهم او خطرناکې، ځکه د منځ ملکونه دا د ټول جهان لارې بندولی شي. مونږ که هوایي لارې بندول غواړو نو ډېره حده پورې د کافرانو هوایي لارې بندولی شو. د دنیا خطرناک دریابي ګذرګاهونه هغه د مسلمانانو په ملک کې دي. روس چې بحیره روم ته په کوم دریاب کې راځي، دریای دانیال، هغه په ترکو کې دی. ترک مسلمان ملک دی. باب المندب افریقا او ایشیا یو ځای کوي، دا د مسلمانانو ملک دی. یو طرف ته د زنجبار او بل طرف ته جنوبي یمن. میر سویس ته د دنیا پونجي وایي، دا د مسلمانانو په ملک کې ده. که دا پونجي بنده کړي نو د 12 ګنټو مزل په 2 میاشتو کې دریابي جز وایي. د مسلمانانو د ملک فوجونه دا د دنیا منل شوی فوج دی. دوی په ګرمو علاقو کې هم کار کولی شي او په یخو کې. نو خشمیر هم زیات، حکومتونه هم ډېر، مالداري راسره ډېره، فوجونه هم ښه، لارې مونږ سره. خو په جهان کې چې د ټولو نه زیات په تکلیف مبتلا دی هغه مسلمان دی. چې شرطه ذلت دی او خواري ده او چاته غم او مصیبت دی، هغه د مسلمان په ملک کې دی. قسم دی د یهودو یو ملک دی، هغه خوشحاله دي. 20 لکه آبادي ده. زمونږ د کراچۍ یوازې 80 لکه ده. نو د اسرائیل نه 3 چنده د کراچۍ ښار لوی دی د شمیر په اعتبار. د هندوانو یو ملک دی، څوک ورته سترګې نشي اوچتولی.
کافرانو په یو ملک کې څه جګړه نشته. فاکلینډ باندې د ارجنټاین او د برطانیې څه جګړه یو څو ورځې ختم شي او پوپ ورته وي دا جګړه ختم کړئ زمونږ بدنامي ده د عیسایانو چې دوی عیسایان په جګړو دي چې جګړه ده او غم دی او مصیبت دی د مسلمان په کور کې. مسلمان پکې کمزور او کافر پکې زورو. که افغانستان دی یو طرف ته مسلمان دی بل طرف ته سور کافر دی. مسلمان پکې کمزور دی. د اتی او د میږي جنګ دی. میږي به اتی سره څوکي دا خو د خدای امدادي کني بظاهر هېڅ نشته. که کشمیر دی یو طرف ته مسلمان بل طرف ته هندوان دا زمونږ نه د خیر وجې نه پاتې دی کشمیر څه. قسم دی که زمونږ په وس وي په دلی به هم د اسلام جنډه ودرولی او خدای پاک دې دغه ورځ راوړی. که دلی مولید نو ته به وایې چې دا خو د مسلمانانو ښار دی ځکه چې ښکلې ځای ښه یادګار ټول د مسلمانانو دی. جماعت د ښار په منځ کې 450 پاټ کې اوچت مخامخ لال خلا پای کې موتی مسجد تک سپین د سنگ مرمر د همایون مقبره د هندوستان نور یادګارونه قطب مینار د شمس الدین التمش مقبره د خواجه نظام الدین اولیاء قبرست مسلمان او د ترک د یونانی عیسائی جګړه ده پکې مسلمان پکې کمزور دی. که جبرالټر دی د مسلمان او د عیسائی جګړه ده مسلمان پکې کمزور دی. که ارټیریا د یو طرف ته د سومالیا مسلمان دی او بل طرف ته د حبشي عیسایان دی مسلمان پکې کمزور دی. په زور یې ته ملک اغېستی دی. که فلسطین دی یو طرف ته 14 ملکونه دي د عرب او 21 نمایندګۍ دي د هغوی او یو طرف ته یو یهودي ملک ته ټولې په مخ اغېستې دي. دا عرب که ته چاپېره ودرېږي او په ولاړه متیازې شروع کړي نو یهود به پکې لو شي. دومره ډېر دي عرب او دومره لږ دي یهود. خو اور ټکول او غم د مسلمان په کور کې دی دا ولې؟ یو عالم دی یو کتاب لیکلی دی په دې موضوع او یو ځل مې سوچ کو جړل مې په دې سوچ کې چې خدای دا په موږ څه چل شوی د دنیا چوریان دا پاسي مونږ وایي د عیسایان چوریان دي که هندوان دا پاسي مونږ وایي همونږ چې به ورته ویې د سل پاپړ د یو لور د سل پاپړ زمونږ له وران ځغلی دا ولې وی جړل مې په جړا کې زه اوده شم چې اوده شم حضرت ابوبکر صدیق مې خوب کې ولید رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مې دا ټوله جړه وویله وی هغه راته وایي وی دې مسلمانانو په خپل کتاب عمل پرېښی ځکه دوی والته کول که دوی په خپل کتاب عمل شروع کو خدای پاک به بیا هغه عزت او هغه شان او شوکت او فتح او نصرت ورکړي. وی کتاب خو لویه خبره ده د قرآن شریف په یو وړوکي صورت یې که عمل شروع کو په قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خدای پاک به بیا دوی ته هغه عزت او فتح او نصرت ورکړي. یو سوال دی که موږ خپل کتاب باندې عمل پرېښی دی خو عقیده م خو شته شکر دی حق یې ګڼو کمزورتیا ده کې کافران خو یې مني نه ده سره نه عیسایان مني نه روسیان مني نه هندوان مني نه دا چوړیان مني هغوی په مزو کې دي او چې مونږ یې منو خو عمل کې کمزوري ده نو مونږ په تکلیف یو دا ولې دا یو سوال دی د سړي په ذهن کې راځي. مونږ د کافرانو نه هم زیات سپیري اوسه نه زمونږ دا عقیده ده که د جهان دا ټول کافران راجمع کړي د مسلمان یو ویښته ته نه رسي
چې مونږ په عمل پرېښود مونږ وایي او هغې ته څه نه وایي. دا راز پکې دا دی نو چې مونږ د خدای سره یو وعده کړې ده چې ستا کتاب په حقه کتاب دی او مونږ به یې منو او رسول الله سره ماده وکړه چې ته حق پیغمبر یې مونږ به ستا په طریقه روان یو. نو مونږ وعده کړې ده د خدای په دوستۍ کې راغلي او د خدای په خپلوالۍ کې. نو چې اوس هغه وعده پرېږدو نو په دې مخ هم وایي کافرانو وعده نه ده کړې د خدای په دوستۍ کې راغلي نه دي. د هغې او زمونږ داسې مثال دی لکه د وړوکي مجرم او د غټ. که ستاسو خیال وي دا مسلمان داسې مثال دی لکه د چرګ چرګوړي غل شي یا د جومات ته چې دا سپلی پټې کړي. جومات ته سړی سپلی پټوي او چې ونیو نو واړه هم وایي طالبان هم وایي زمونږ چړیان هم وایي دکانداران هم وایي په کاڼو لوټولي او په جهان کې وشرموي یا بلف چې وباسي. او کافر یو لس بدماش دی. یو سړی په رڼا ورځ په دې سړک کې لس کسان ولي په مشینګن هغه ته نه چړي څه ویلی شي نه طالب ورته څه وایي نه دکاندار ورته څه وایي. تانیدار هم ورته وایي صاحب ما سره لږ تانې ته لاړ شه لږ تحقیق کوو. اول ته والا خلک ملاقات ته ځي او د کور نه والا دغه ځي تانیدار ورته کرسۍ پرېږدي. چېرته سوچ هم کړی دی چې دا ولې دا د چرګ چرګوړي غل یا د جومات د سپلو غل د دې قاتل نه څلوېښت زیات مجرم دی څه نه دی وړوکي مجرم دی. نو دی په دې څپېړو وال خوري. تانیدار هم خوش کي سپیان هم خوش کي ځکه تانیدار وایي د ده کیس ما د تاڼۍ پورې دی خو یو ورځ د ګیر کم او بیا به یې پرېږدم. په چرګوړي کې څوک پانسي شوی نه دی اوسه پورې نه د سپلی په پټېدو کې امریکې ته تللی دی. او دا لوی بدماش شي هغه ته تانیدار څه نه وایي ځکه هغه وایي د ده کیس زما د اختیار نه بار دی. دی به ششم کېږي دی د باندې به یا د 500 حکم لګي یا به 14 کاله قید کېږي. دقه شان کافر یو لوی مجرم دی. او مسلمان وړوکی مسلمان چې د هغو کې نو دا چوړیان موړیان راپاسي په دې څپېړو وایي ځکه دنیا کې والا خدای سزا ورکول غواړي. او کافر ته هېڅ نه وایي ځکه جرم یې خطرناک دی. د هغه مخکې پیشي را روانه ده یو لوی عدالت کې. پوه شي اوس که نه د مسلمان داسې مثال دی لکه مخ باندې چې خراش کې پروت وي نو خلک یې په تولیه پاکي په ګرمو اوبو وینځي په صابون یې پاکي په اینه کې ګوري. او د کافر داسې مثال دی لکه د چیترې که سپلی چیتره چا په نسوارو کېښوده نو چا په صابون هغه لاندې چیتره نه ده وینځلې نه چا په تولیه پاکه کړې ده خو یې زه چیتره نه کاږي په پنځه. مسلمان د جهان یو مخ دی خشته د باندې چې دا خراش کې راشي نو دی خوشتی دی په ګرمو اوبو وینځي په تولیې ومږي چې دا مخ او چهره پاکه شي د جهان نه ځکه دا ټول جهان ګورې د مسلمان د مخ آباد دی. دا زمونږ د حضور پاک وینا. نو مسلمان د خدای سره وعده کړې وه د کتاب پرېښېده نو دیوال ته کور ښه نو عالم وایي ما سوچ کوو چې حضرت ابوبکر صدیق وایي که په دې رکوټي صورت یې عمل وکړو نو خدای پاک به دوی کامیاب کړي. ما وایي دې رکوټي صورت کې څه دي قل هو کې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. دا مونږ یې چې ارمانځه کې وایو ورې خیال کوئ دې کې ډېر لوی مطلب دی. نور مطلبونه یې خو ډېر دي خو ځان سره دې وخت مناسب دی. دې کې هغه وایي د خدای یو 3 صفتونه ذکر شوي دي. که دا 3 صفتونه مسلمان کې پیدا شو او دې د خدای د دې صفتونو نمونه جوړه شوه نو ده ته به خدای پاک بیا هغه عزت ورکړي. وی اول الله احد خدای یو دی چې مسلمانان څو پورې یو شوي نه دي به والته کول خوري. زه خو یو وړوکي طالب درجه م نه لرم خو ما ته دا معلومه ده چې اسلام کې یو خلافت یو بادشاه به دا موجوده بادشاهان ټول د شرع نه خلاف دي. دا ورته زه صاف وایم. علي د دویم بادشاه اجازت دی په اسلام کې چې یو بادشاهي دومره لویه شي چې هغه دویم کنټرول نه شي کولی نو هغه وخت کې چې جهازونه نو
بجلی نه وې، تارګر نو، ټیلیفون نو. د 650 هجري پورې د مسلمانانو حکومت یو چا ورته سترګې نشي اوچتول. بیا ترې دوه جوړ شو، یو د هندوستان حکومت تر کابله پورې یو ملک و، بخارا او سمرقنده پورې، او دلی دارالخلافه او پېښور ګورنري وه، کابل ګورنري وه، قندهار ګورنري وه، لاهور ګورنري وه، لږ لږ لکه صوبو په شان. او اخوا د ترک حکومت وه، استنبول دارالخلافه وه، او دا ټول عرب او منځ کې اسرائیل خونه ځمکه او فلسطین، دا ټول د یو حکومت د لاندې نه دوه حکومت بادشاهي د مسلمانانو. هغې ته به یې څوک د ټینګي نو، چې کوم وخت مسلمانان تس نه شو او دا 15 حکومت ته جوړ شو، نو واله او ټکول او بېعزتي شروع شو، یووالی ختم شو. دا یووالی څوک ختموي؟ بس زه ورته دغه خبره، او دا به څوک برقراره ساتي؟ دا هم درته ښه. دې وخت کې یو دوه فتنې دي چې د مسلمانانو یووالی نه پرېږدي. یو عیسایان دي، دویم روسیان دي. دا بنیادي خلک دي. که دا پاټۍ دي ضرور ده چې امز یې چا سره تړلي یا د هغې په اشارو چلېږي. بنیادي د فساد ځای نه د اور بټۍ دا دوه قومونه دي، عیسایان او یهودیان. هندوان هم خطرناک دي، خو د هغې ضرر برایاس کم دی مونږ سره. او یهودو دا دوه حکومت یې پشپناهي کوي. عیسایان مسلمانان ختموي، دا حقیقت درته، او دوه حربي استعمالوي د هغې دپاره، یو تعلیم او یو پیسه. سکولونه یې وکې دي، ځکه هغې وایي برای راست موږ مسلمانان نشو ختمولی. دا عظیم طاقت دی. په جنګ او په جهاد او په جګړو مسلمانان موږ نشو ختمولی. ازمایلي دي مسلمانان. دا ټول عیسایان یو ځل صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته یو شي صلیبي جنګونو کې. صلاح الدین ایوبي یو مسلمانو کردی نر ټولو له شکست ورکړه. هغې عیسایانو سره جنګ کو په مصر کې د شیعګانو حکومت و فاطمیین. ده به صلاح الدین ایوبي ته نقصان نه څه. ده به ورته ګوره تاسو خو ځان ته پخلی مسلمانان وایئ اګر چې نه یې، نو ما پرېږدی د عیسایانو ته چې زه دوی سره وګورم، نو بیا به ګورو. نو هغه یې ختم کړل، بیت المقدس یې تېواش، د هغې قبضه کړو، او بیا د فاطمیین حکومت یې ختم کړ. دا جامع اثر نوم چې اورئ دا شیعګانو جوړه کړې ده بنیادي. فاطمة الزهرا ته منصوب دی، الجامع الازهر یو وزیر و جوهر. بیا هغوی دا مدرسه روانم چا ورته وي، خو د شیعګانو دغه لاو د مسلمانانو مرکز شو. نو عیسایان د تعلیم په واسطه کوي، سکولونه وباسي سات په سات، میشن سکولونه، او څه دا نقلي عیسایان د هغې نقل کوي انګلیش میډیم سکولونه. اوس یو سکول و بیکن هاوس پروس کا الله سي د کراچۍ نه تر جمرود روډه پورې په یو ځل زمونږ دا واړه د لویو خانانو او د افسرانو او د میجرانو او د وزیرانو هلکان او جنکې دغه کې داخلېږي او په دې میشن سکولونو کې د پادریانو. یوازې صدر کې 4 سکولونه دي، مشران یې پادریان دي. د دې په غېږ کې چې یو هلک لوی شي، یو جینۍ لوی شي، او دا سار له زمونږ ګورنر او صدر شي، هغه نه د دین امید کېدی شي. لکه د شین اسمان نه چې سړی باران غواړي. حقیقت که هغې ته وایي، هغې وایي دا څه وایي؟ وایي مونږ خو دا نه دي ویلي، دا مولیان څه وایي. زمونږ یو ګورنر اوس تللی دی، زمونږ د جومات څه خبره وه، بیا یو جومات به جوړ شي چا غواړو کې شان وایي مونږ به جوړ کړو. بیا چا وایي نه مدرسه، وایي نه مدرسه څه کوي، مولیان څه ته وایي. انا لله وانا الیه راجعون. نو چې یو هلک زمونږ د ملک نوابان دي، یو نواب ما ته یو ځل وایي ما له صرف اردو کې دستخط قدرې راځي، زه په اردو پوهېږم هم نه، ځکه چې د مور نه پیدا شي دا لوند خوش دي چې د پادریانو په سکول کې ورغورځوي. هغه لوی شوي د هغې په غېږ کې پادریانو دا منصوبې وي ډېرې لویې چې دا واړه به څنګه غر کوو. دا
ماشومان د مستقبل خلق دی نو په دې لویو غوړو زیړو باندې د هغې قبضه نو چې هغه د هغې نشونما داسې شي هغه د اسلام نه خبر نه دی خوا قسم دی چې څو پورې زمونږ مشران دغه خلک یي چې د پادریانو په غېږ کې لوی شوي دا امید مه لرئ چې دین او شریعت به راشي خدای پاک زمونږ مشران هغه خلک راولي چې هغوی د دین نه خبر دی او د دین درد لري دا حقیقت دی نه تمه مه کوه داسې ځان ستړي کولی تاسو ته معلومه ده د اسلام هغه لوی خلافت عثماني د انګریزانو ختم کړو نوم یې یو انګریز و پټګی ټوری لان صاف عربیه قرآن شریف یاد کړو قرت یې ویلو او د شریف حسین د حجاز مقدس گورنر د ترکو د طرفه هغه ته یې ویل ګوره دا خوشي تشي خلک ترکو د کوم ځای نه راغلي دي پیغمبر ستاسو دی ژبې ستاسو ده ښکلي ځایونه تاسو سره دي کتاب ستاسو په ژبه کې دی حکومت در باندې ترک کوي د قومیت په فتنه باندې یو شر جوړ کړ هغه شریف حسین غداري وکړه هغه خدای دوه لاس او دوه خپې د حجاز نه وکړه هغه باندې بل ګورنر راغی د نجد سعود هغه قبرس ته وتښتېد قبرس کې مړ شو بیا بیت المقدس ته راوړی دی هلته کې ښخ دی دا د انګریز په شرارت خلافت عثماني ختم شو او عرب یې چې دغه کړل 14 ملکونو ته یې تقسیم کړل نو اول ګورې د تعلیم په واسطه انګریزان خرابوي مسلمانان پمفلټې تقسیموي پرچې ما ته خلقو ویلي دي صدر کې د هر دکان مخې ته سهار وختي یوه پرچه پرته حیران به شي د دې خلقو پتې دي ورسره انجیلونه وله راځي دا چوړیان او د هغې دلته مشن سکولونه چې او د خلقو حمایت ټول هغې سره دی د یو پادریانو د سکول مخې ته چې را موټر ووینې حیران به شي چې خدای دا بچي خو زمونږ تباه شو ما ته چا د یو سړي متعلق ووایي چې دم پکې زوی داخل که پادریانو په سکول کې ما ویل دا ولې دی خو ښه سړی دی ما دې په خپله تپوس نه دی نو بل سړي راته وایي هغه وایي زما زوی دې عیسایي شي خو چې انګریزي زده کړي چې یو سړي ذهن داسې دې حد ته ورسېږي دې دا یاد لرئ دې دغه وخت کې کافر شو ځکه په عیسایت خوشحاله کېدل په کفر راضي کېدل لا کفر دی دا د دین مسله دویم د پیسو په واسطه ډبل ډوډۍ دي بړستنې دي اسپتالونه دي که د هغې د اسپتالونو کې مو کتل پرچه چې لیکي مریض له نو ورسره به لیکي زمونږ او ستاسو نه جهاد د هندم یسوع مسیح دی ته د عقیده ولره چې هغه داسې ده هره پرچه لیکلې په دې افریقا کې سپینې ښځې د دوی سپینه رنګ یې سپینې نور بېکارې لکه د سپینې غوا په دې تورو خلقو لاس راکاږي هغې وې جوړې داسې ډېر ښه خلک دی ډبل ډوډۍ تقسیموي په سند کې یو کلي دی 15,000 آبادي ده ټول عیسایان کړي دي مشرقي پاکستان کې 2.5 لکه خلک عیسایان کړه د قومونو د غربت نه فایده اخلي زه دې بعضې وخت کې افغانیانو ته وایم ګورئ پام کوئ د روس کافر نه را تښتېدلي یې دلته مو عیسایي کافر نه دي ځکه دې کیمپونو ته دا پادریانې ښځې او پادریان سړي ورځي چاله اوچ پی ورکوي چاله ما وی اول الاعتماع ورته وی زمونږ فرض که راځي نو ورته وی زمونږ امیر و دغه له شخصي طور سره د چا نصیز وانلی ګورې سهار نه به ستاسو متعلق وایي دومره م کافر کړل او هغوی وایي موږ په افغانیانو کې دومره عیسایان کړل او دا د پیسو وږي سړي چې دا د ډوډۍ ټپار پسې چې ځي دې خو په ځوانیزم ایمان خرڅوي انا لله دا بعضې قبایل واره نه دي چې ټوپک دپاره او مشدۍ دپاره ځي افغانستان ته هلکه ولې دا دغه وخت کې د مسلمان حکومت دی په کابل کې ته چې دا ټوپک راوړئ چا له راوړئ چېرته خر دې پې ویشتې دی که ته د مسلمان لور د مقابلې دپاره ما ورته وی چې نن په یو ټوپک روس له ځې بله ورځ به هندو 2 ټوپکې درکړي بیا به هندو سره ملګری شي بله ورځ به یهودي 3 درکړي بیا به هغه سره ملګری شي ستا مثال د سپي دی چې چا ورته پراټه واچول هغه پسې روان شو کوم قوم چې دې حالت ته ورسېږي د هغې عزت پاتې وړو دا موږ ولې ذلیله یو دې پېښور کې دا بم مسلمان دي که هندوک دي دا مسلمان ځان ته وایي
دا خلق دی چې په دوانیز ایمان یې غرق کم سړی چې بم دی دا یاد لرئ دی دغه وخت کې مسلمان نه دی کافر یې سور کافر ځکه د دواړو جهانو سردار وایي لا یزني الزاني حين یزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن مجرم سړی داسې چې کوم وخت جرم کوي دی دغه وخت کې مسلمان نه یو هندو به هندو ته بم کینه دی یو عیسائی به عیسائی ته بم کینه دی یو روسی به روسی ته بم کینه دی ځان ته به مسلمان وایي دا غټ پټ به یې والي ګیره به یې وي د نامه پورې خو پیسې به ورکړي دی به خپل قوم خپل دین خپل ملک خپل ملت ټول غرق کړي نو داسې قوم با عزت پاتې شي په دنیا کې خلک ورپورې خاندي دا خو سپي دي خو یو سپي له 5 روپۍ ورکوه بل مسلمان ته به د غږ دي که دې مسلمان کې اسلام وي ده به دا کار کړی دا خو مسلمان نه که نه دغه نو چې سړی په پیسه ایمان خرڅوي هغه قوم ذلیلی دویم روسیان دي روسیان روس هم د تعلیم په واسطه مونږ غرق کوي او دویم د پیسو په واسطه تعلیم خو دلته په ظاهره د هغې سکولونه نشته خو سکولونو کې کسان پیدا کړي دي په کالج کې ما ته اوس چاوي اسلامیا کالج کې یو پروفیسر دی کمیونست او د کمیونزم پرچار کوي وایي تاسو دومره یو سړی اوچت ځوړندولی نه شي پر ډاکټران د دې صوبه سرحد نه 11,000 پورې کسان د قبایلو څه رسمي او څه غیر رسمي دا روس او افغانستان کې د روس ماتح سبقونه وایي دا روس د دوی نیکه دی که د ترور زوی دی چې دوی باندې خرچ کوي دا خو دی خرابوي زمونږ د دې چارسدې بعضې خانان دي ډېر بې غیرته چې د هغوی مزې د روس سره تړلي زه ګویم چې یو قوم نه خپل تشخص ختم شي ځکه مونږ پورې خلک لوبې کوي ټوکې نو زه ماله چې یو ځای کې دعوت و زه ورم ما ته چا وایي دا هلک هم د پلانکي زوی دی دی هلته سبق وایي ما یې ګله دې خوا راشه دلته یې پیسې کړې بېلته ما یې څه ښایي درته هغې هم خراب کړم ما ته وایي مونږ ته یو ځل وایي چې دا قرآن شریف حضور پاک نه دی جوړ کړی دا یو سړی په مکه مکرمه کې نوم یې ورقه ابن نوفل او دا هغه جوړ کړی ما یې ګله ته ورقه ابن نوفل پېژنې ویې نه ما د دین سبق ته ویلې دی ویې نه یو سړي د دین سبق نه ویلی هغه یو سړی نه پېژني هغه ته خو چې د څه واچول خالي دماغ کې که د زهر واچول زهر پکې پروزي او که د شات پکې واچول شات پکې پروزي زه مخکې تللی وم نوخار ته چا راته وایي دلته نوخار کې یو ډاکټر دی روس کې به یې سبق ویلي نو چې دارو ورکړي مسلمان خو وایي چې ډاکټر صاحب دارو دې راکړه خدای پاخه کړه وایي هغه ته چې څوک دا وایي نو هغه وایي وایي ښه دارو ما دا کړه او ښه خدای کړه نو ما ورته وویل شاید چې به هغه اورېدلي یا به یې نه اورېدلې په جلسه کې ما یې دا د جهان خر دی پام کوه چې ورنشي دا دارو د ده نه تپوس کوي چې دا دارو مثلا عناب او سپستان خو دا خو بنیادي څیزونه دی نه دا نور څیزونه جوړوي دا چا پیدا کړي د ځمکې نه یې څوک راوباسي روسي راوباسي که امریکې راوباسي که دا خدای راوښکلي دی دا دې کې دا اثر چا ایښی دی دا مرچکۍ چا تریخ کړی دی او ګنۍ چا خوږ کړی دی دا څوک شته چې د وایي دا ما کړی دی ځمکه یوه ده اوبه یو دي لمر په یو دی په یو ځمکه ګنۍ هم ولاړ دی او مرچکۍ تریخ زهر دی او ګنۍ خوږ دی که دا د ځمکې کاري ځمکه نه لکه د مرچکۍ ترخه ده او نه لکه د ګنۍ خوږه ده خوند یې خورین دی که د اوبو کار یې اوبو ورته یو شانتې دي که د لمر کار دی لمر په یو شانتې دی که شپه شپه په یو شانتې ده که سپومۍ سپومۍ په یو شانتې ده او که یو څیز یاد کړي بغیر د خدای نه دې کې عقل نشته شعور نشته پویه نشته احساس نشته اراده نشته لمر په دې نه پوهېږي چې دا مرچکۍ دي تریخ به یې کړم او دا ګنۍ دی خوږ به یې کړم لمر ته خو تور او سپین عالم او جاهل اجي او ناجي او نیک او بد یو شانتې دی او ډیران او باغ لمر په ډیران هم یو شان لګي په باغ هم یو شان لګي
دا څوک کوي؟ نو ښه چې د ادارو کې اثر خدای ښه دی. دا مریض له چې تی ورکوې دا پیدا کړي چا دی؟ دا تا کړی دی که نیکه دی؟ که دا خدای پیدا کړی دی؟ دکې چې دا کلمې او معده پیدا کړې دا چا کړې ده؟ دی چې دا دارو خوري اوبه ورپسې وڅکي او دا بدن کې دا تحلیل شي او هر ځای ته طاقت وروسي، ده سره په کلمو کې ډاکټر ګرځي که دا د خدای نظام؟ ښځه دال او چپاتي خوري او سړی د ښځې سینه کې پی راځي او د سړي هغې کې نه راځي. میخ هم شنه ګیا خوري شوتل او سنډام خوري، میخې نه پی راوځي سنډانه نه راوځي. دا نظام د چا دی؟ شنه ګیا ده. د جهان یو طاقت شته چې د شنې شوتل نه سوچه پی جوړ کړي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شین شوتل نه یو طرف ته متیازې روانې بل طرف ته وینه روانه ده. وینه تکه سره ده، متیازې ګنده دي، منځ کې پکې رګ دی د پیو، نه پکې د متیازو د سوټو بوی شته او نه پکې د وینې رنګ شته. دا نظام د چا دی؟ په یو میوه نه څو میوې جوړېږي. نو ما دې ډاکټر ځناور ته ووایه ښه دا چې تا دماغ سترګې د استعمال کې تا نه دا سترګې چا درکړې دي؟ دا پوزه چا درکړې ده؟ دا غوږونه چا درکړي؟ دا په تعلیم باندې خرابوي. نو چې یو ډاکټر خراب شي، یو انجینیر خراب شي، دې ځان سره څومره کسان خرابوي؟ داسې ډېر مریضان ناپوهي هغه کافر کي. ما ته یو کلي کې شهیدو کلي کې یو ځل یو وړوکي وایي زمونږ استاد دی ماسټر مونږ ته وایي په سکول کې چې دا خدای پکې څه دی؟ دا خو یو انرژي ده، یو الکترانک دی، یو هوا ده، یو بجلي ده. دا خلک دا د تعلیم په واسطه دویم د پیسو لکه د قبایلو ته چې رالیږي او دلته او دې بعضې خلقو له چې ورکوي. دا دوه طاقتونه مسلمانان ختموي، خو مسلمانان چې ورسره شي نو دا ځکه ختمېږي. قسم دې دې مسلمان د مسلمان په لاس ختمول غواړي. کابل کې روس 15,000 کسان پیدا کړل خپل، چې 15,000 کسان یې پیدا کړل اوس مونږ ته لار پلوشه بس راغل. کابل ټول خلق خو دهریان نه ول، شکر دی مسلمانانو، علماو، بزرګانو، اولیاو د خدای. 15,000 کسانو باندې روس ختم، روس پکې راغی افغانستان چې دې ځای کې 11,000 زمونږ هلکان هلته سبق ووایي، زمونږ قوم به بیا مسلمان په حیثیت پاتې شي. دا څومره خلک دې سکولونو ته خوشحالېږي، وایي چېرې میډیکل کالج کې سبق ووایي. یا زناوره د دې اولاد د ډوډۍ غم کوي او د ده د دین غم نه کوي چې سهار له به څه جوړېږي. ډوډۍ خو خدای سپینه هم ورکوي، هندونه هم ورکوي. قسم دی چې په سړک سړی ناست دی خپل ګومړي خرڅوي. هغه د لوی لوی کمیشنرانو نه د هغه حلاله روزي ډېره ده. آزاد جن دی خپل لمونځ کوي او اودس کوي. یو لسم پاس بابو هغه کې دومره لویه نشي چې د فرعون ورته زوی نه ښکاري. او یو تاجر چې خپل تجارت کوي هغه سره 14 پاس نوکراني، خدای په هغه کې هغه تکبر نه راځي او خدای حلال رزق ورکوي. رزق خو په دې نه دی چې سړي په میډیکل کالج کې سبق ووایي یا د پادریانو په غېږ کې لوی شي. دې ښار خلقو له دا رزق نوکري ورکوي، خپل محنت د خدای فضل او محنت عبانه ده. دا خلک دا دوه طاقتونه د تعلیم په واسطه د دې علاج څه دی؟ مقابله به یې څوک کوي؟ لیډران نشي کولی. دا یا الله، ځکه دا لیډران څوک د روس کې لوی شوي دي او څوک په عیسایانو کې لوی شوي دي. چې یوه ښځه یا یو سړی د پادریانو په سکول کې سبق ووایي، د هغې په ملک کې لوی شي او د هغې د ځوانانو سره یو ځای ګډا کړي، یو ځای ژوند تېر کړي، د ښځې او د سړي فرق نه پاتې شوی. هغه د دین نه خبر دی یا خبر ده. یو سړی روس ته خپل نیکه وایي، روس ته دوست وایي او افغا وایي، روس سره یې مزي تړلي، د روس صفتونه کوي، د روس نه والا ډوډۍ راځي او روس میلمه کېږي. هغه د دین نه خبر دی. دا یاد لرئ، دا نشي کولی. دا د دین حفاظت څوک کوي؟ دا فقیران طالبان، دا مسکینان. دا قسم درته زه خورم که دا فقیران طالبان نه وي چې څوک ګوډ دی او څوک ړانده دی او څوک شل دی او څوک معذوره دی او فقیران، زمونږ نه به دا ګیرې وي
نه به دا جماعتونو نه به دین نه به حیا او نه به اخلاقو لکه عیسایانو کې چې نشته او روسیانو کې چې نشته. هسې د ټوکو یو خبره یو ځل داسې حیوانات دي چې ګډه چیرلو کې خو د مور خور فرق نه وي که نه. یو چیرلي به چېرته په خپله مور داسې شوي چا وی دا ګوره دومره ځناور دي دوی کې مولیان نشته ځکه نو خبره خو د ټوکو خو مطلب یې صحیح دی ځکه دا د حلال او حرام تمیز څوک کوي؟ دا د دین عالمان وی دې کې مولیان نشته. یو عیسایي لیکي د خپل ملک متعلق زه خو ځکه نه یم چې زه خو زما خو دشمنان دي. یو عیسایي لیکي وی زمونږ د یورپ 45 کروړ آبادي ده خو په دې 45 کروړه کې به 45 داسې جنکۍ پیدا نه کوي چې د بالغ کېدو نه د مخکې مستعمله شوي نه ځکه ژوند یې ټول مخلوق دی. پابندي نشته نه د پلار د طرفه نه د مور د طرفه نه د قانون د طرفه. امریکا کې هره لاره کوڅه باندې چې کومې ښځې سره څه کول غواړې څه پابندي نشته یعنې زنا څه جرم نه دی خو د هغې باوجود زنا بالجبر دومره کېږي چې د اندازې نه زیات. تعلیم جرایم نشي ختمولی د دوی دا تعلیم. امریکې چې لومړی انسان وخېجه اوس قومۍ ته دغه وخت کې زما خیال دی یو څه به کنیډي که څوک چا ته تپوس وکړو چې تاسو خو دومره ډېره کامیابي حاصله کړه ډېر چلای چا نه ده کړې سپوږمۍ ته ورسېدی ستاسو په ملک کې لویه مشکله څه ده؟ وایي یاره اخلاقي جرایم ډېر زیات دي د دې علاج نه راځي ځکه د دوی تعلیم خو اخلاق نه پیدا کوي چې هلک او جینۍ یو ځای سبق وایي او بله د کویت یو رساله ماله راځي د مصر نه هم کویت یو رساله مې کته هغې کې لیکي یو ښځه عربي نام امریکې ته نه پلار سره خاوند سره نوکر لور مې سکول کې داخلو نه هغې دا قانون دی چې جینۍ به د هلکانو مخکې جامې وباسي بلکل سړي به ورته ولاړ یې لکان دا به دوه درې ورځې دا کار کوي وایي چې د دې نه دا یا ترخه وځي نو زما لور چې لاړه لور مې بس په غرمه کې راله واپس جړلې وي زه خو نه ځم ما ته ولې وي ما ته خو هغوی ما پرنسپل چې ته به جامې وباسې هلکان به تا ته ولاړي ستا اندامونو ته به ګوري لاس به پتاوئ چې ستا د زړه نه دا یاره چا چوړې ده چې دا هلک دی او دا جینۍ ده چې دا خبره ختم شي ما یې زه خو دا نه کوم نو هغوی مې یا کمبختانو دې عربو ته یې پیغور ورکوو یا ظالمانو تاسو خپلې لوریانې په دغه سکولونو کې داخلوئ هلکان او جینکۍ پکې ګډي قسم دې زه درته نوم نالم داسې ښځې شته دلته لویې ښځې چې هغوی په خلقو ته نکړي دي په کمرو کې د سړو سره بار په دغه کې بربند ځکه شراب یې څښلو پېدل نه بربند ګرځېدل ښځې سړي نو چې دغه ځای کې سبق وایي هغې کې دین پاتې دی چې یو تعلیم ورته ټول ګډا ورته ښایي زمونږ په پاکستان کې په پېښور کې جینکو ته وایي دا ځکه ښیو که انټرکام ته د بار ملکونو نه وزیران راشي نو د دوی خدمت به څوک کوي نو چې زمونږ دا جینکۍ د هغې خدمت نه شي یو قوم چې خپلې پېغلې لوریانې کافرانو ته پیش کوي د دوی به عزت پاتې شي په دنیا کې دا کار کوي د یو ملک وزیر اعظم دی چې اوس نشته مردان ته راغلی دی زه مردان کې بیا راته د هغه چې چا مېلمه کړی و هغه راته قسم دی په جومات کې ناست یم دی راته په خپله خوله دی وی ما ته وایي چې خان دلته څه جینکۍ مینکۍ شپې له ماله وګوره ما وایي چوپ دا ګورې د پښتنو ملک دی که مشر ورور مې واورېدو نو ما به هم بېعزته کړي او تا به هم بېعزته کړي دا د یو ملک مشرانه دا ویلی شي دا ځکه چې د هغې ښځې لوریانې ماحول ټول د ازادۍ هغه دا شرم نه ګڼو ځکه که شرم یې ګڼو خو نه دی ویلی دا خلک دین راوستی شي یا د دین حفاظت کولی شي دا چې چا مېلمه و هغه راته چې یو سړی شراب دغه داسې خوري لکه ټافي ګولۍ چې سړي خوري یا کوکاکوله څکي هغه د دین نه څه خبر دا بچي دا واره دا طالبان دا ګوډه ورانده قسم دې ګوره دا دنیا د دوی د مخه آباده ده د دې لیډرانو د وجه نه تاسو چېرته اورېدلي دي چې یو لیډر په خپل زوی قرآن شریف ویلی دی
ویلي چې د صدر زوی دستاربندي کړې ده د حفظ دا چې وایي ډوډۍ او غریب او ډوډۍ او غریب چېرته وی چې یو سړي په عمر کې د غټه غوښه دي خوړلې بغیر د نړۍ نه او چې یو سړي زاږه وړه نه خوړلې بغیر د ډبل ډوډۍ نه د غریب د درد نه خبرېدی شي هم ټول د دروغو خبرې دي نو که دا د دین مدرسې او دا بچي نه وی مسله خطرناک که خلک هر څه وایي مونږ به خپل کار کوو د چا پروا نه لرو د خدای په لار نه د لیډرانو نه د صدرانو نه د وزیرانو زمونږ جنګ د دې فقیرانو سره خدای دې دغه نصیب قسم دې دا خلک خوشحالۍ نه دي خبره د طالبانو ته چې کومه خدای ورکړې ده زه دې خپلو طالبانو ته یم که ستاسو د دې خوشحالۍ نه دا لیډران او خانان او دا لوی سرمایهداران خبر شي نو حیران به شي دوی له خوب نه ورځي چې یو سړي په ګولو ځان له خوب راولي او سړی لکه د پنجرې د توتي په شان ژوند تېروي دا څه ژوند دی چې ټټۍ ته ننوځي ځان ته یې ټولیفون لګولي چې څه بلا مو پروځي یا مخکې ته سپیان وګرځي چې بم چانېږي دا څه ژوند دی که تاسو وایئ چې دا غریبانان دي او مسکینان دي نو مسله هم دغه شان دی چې پیغمبرانو وارثان هم داسې راغلي دا د خدای یو تقسیم زه یو ځل حرم شریف کې ناست وم مدینه منوره کې کتاب مې کته نو زمونږ د پاکستان نه چې یا د هندوستان په اردو کې را سره خبرې شروع کړې دا تپوس مې ترې ونه کړ وایي یاره تاسو دا کتابونه ګوره او خلک سپومې ته وختل ما جوړ دا کاکاجي ټوکې کوي ما یې څه دي وایي کاکاجي وایي تاسو دا کتابونه ګوره او خلک سپومې ته وختل نو ما وایي د سپومې ختلو کار هم تاسو ته پرېښی دی تاسو څه وکړه زمونږ کار خو د سپومې راکټ جوړول د لوارانو کار کپړې جوړول د جولاګانو کار زمونږ کار د عقیدې او د عمل او د اخلاقو اصلاح ده پیغمبران دنیا ته خدای دی له رالېږلي د روې د ټانګي د لارې موټر جوړول د انسان عقل او حواسو ته پرېښي دي کوه دې کې خدای د هندو د مسلمان فرق نه دی کړی چې چا کار وکړه جوړې که دوی وایي جوړې دا ترقي په دې کې ده زناورو لارې جوړې کړې موټرې جوړې کړې خو انګریز کېږه ما خپل تشخص مه ختموه یو مثال درته ښیم د دې خلقو او زمونږ دوی وایي جوړې دا دین کې ترقي نشته ترقي د انګریز په لمن کې ده انګریز لمن کې د دنیا ترقي به خو بد اخلاقو کې نقل مه کوه هغوی ټینګ جوړ کړی دی ټینګ جوړ که هغوی جج جوړ کړی دی ته لس جوړ که که چېرته به په دنیا کې یو عالم تاسو ووینئ چې هغه چاته ووایي چې جج جوړ نه کړي ګورئ یو مثال درته ښیم یو مسلمان یو بل یو کافري د مسلمانو شپې تجربه ځمکه ده او د کافر کافر سار نه بخور پکې کوي تخم پکې واچي ګوډ چاریو کې للونیو کې او مازدیګر چې دمه شي نو ښځه د ګوتې نه ونیسي په چکر وایي په ارباب روډ په فلانکي ځای په فلانکي ځای او د شپې سنیمو کې شراب پکې اوس کې د بل ښځې له ورشي ښځه بل سړي له لاړ شي سار دی پټي له لاړ شي پټي کې کار وکړي مازدیګر کې دا کار کوي زما مسلمان لور خو لمونځ کوي او دس کوي تسبیح وایي خو دې پټي ته نه ورځي او دعا کوي چې خدایه پټۍ مې ښه کړي نو چې شپږ میاشتې پس هغه کافر چې هغه لویه رشه جوړه کړي اټالۍ جوړې شي دغه نه مو ځکه کار کړی پکې کړی او زما مسلمان نور هغه دعاګانې لمونځونه ډېر کړي خو پټي ته نه وتلی دی وایي یاره زما دې خوړو دغه ونه کړه دانې ونه کړې دا څه چل دی په فکر کې شي چې زه مسلمان یم خدای یادوم د خدای مینه لرم تسبیح وم او دا سور کافر دی د ده شپې تجربه منونه وکړل او زما یو دړی ونه کړه دا چل څه دی نو دی چې سوچ کوي دی وایي یاره چل په دې کې دی چې مازدیګر کې دی ښځه په سړک ګرځوي د ده ځکه دی پټي دغه وکړه دانې وکړه راځه زه به هم ښځه د ګوتې نه ونیسم بل وایي ښځه ګرځون نه ده شپې ورسره سنیما لمځي دوی وایي ټیک ته ترقي خو په دې کې ده د دې ځمکې ځکه دانې کړې وي زه به هم د شپې
پیسه نه مانه لاړ شو دی وایي د ده ښځه بل سړي سره یو دی بل سړي سره بلې ښځې سره دا چل ټول په دې کې دی دیم دا کار شروع کړي دا د ده دا فکر دا صحیح دی که غلط تیرو د دانو دپاره ښځه ګرځول نشته ګورئ که نه چې ښځه سړی په سړک وګرځوي نو دانې ډېرې کېږي د لارې جوړولو یا د ټینګ جوړولو دپاره زنا نه ده چې چا پردۍ ښځې سره زنا وکړه نو ځکه به ټینګ جوړ شي چا شراب وڅکل ډېر نو ځکه به راکټې دغه ته ورسي سپومې ته دا غلط تحلیل دی غلطه تجزیه ده نه د پټي دپاره به د پټي کار کوي پټي کار وګوره چې هغه د پټي کار کړی دی ځناوره تا د پټي وخت کې د پټي کار نه دی کړی ته د هغه په هغه خبرو کې نقل کوې چې د هغې سره څه تعلق نشته دنیا کې انګریزانو په لارۍ موټرې جوړې کړي دا د ښځو په زینې نه دي جوړې کړي دی په شرابو څښلو نه دي جوړې کړي دی په نورو بدماشو نه دي کړي د هغې جدا کار دی دا جدا کار دی زما مسلمان رور دا وزیر چې لوی برید یې غټ صدر دی وایي ترقي په دې کې ده چې مازدیګر کې ښځه وګرځو او ښځه او سړی دا د ټانګې په پایانې دي دا دواړه پایې چلول غواړي هلکه د یوې پایې روزګار پیدا که نه بیا ښځې له غم کوه یو لیډر وایي یا بله د اخباراتو کې مراله وایي مونږ به د ښځې نه دا کفن لور کړو که مونږ رالو ما یې د ده ښځه خو شاملات دي خو زمونږ مسلمانانو ښځې خرابول غواړي یو وایي نه مونږ دا دوه پایې دي د ګاډي دا د انګریزانو نقل دی په غلطو خبرو کې هلکه زمونږ د ښځې نه خو عزتمنده ښځه شته نه شکر دی تاسو د انګریز د ښځې نقل کوئ د هغې خو د سپۍ مثال دی هغې خو د سپو پته نه لګي ښځه چې د نوکرۍ له اوښکله فرض که لسم پاس سړی دی او لسم ښځه دا خو اول په بس کې په ټیل کې خطي نشي ځان له به رکشه نیسي داسې ده که نه او جامې خو د کور هغه نه اغوندي هغه به میک اپ کوي او ښکلې جامې به اغوندي او چې دا دفتر ته لاړ شي د کور ډوډۍ به وله څوک پخي هغې له به نوکره نیسي بچي به بچو له به نوکره نیسي او د خپل کور مالکه د څلورو نو په خیمه کې کار کوي نوکره خو به د څلورو نو په ځای 2 روپۍ لګوي د هغې پیسه او به ځان نه وایي بال بچلی به موړي پټۍ به ښه دا هر څه د دې اقتصادي حالت ښه شو که خراب شو دې له خو د سړي نه زیاته تنخوا نه شي ورکولی 800 د سړي نه 800 د دې ښځې او د ښځې خرچ 1400 دی یا به رشوت کوي یا به بله لار شروع کړي د هر څه نه علاوه چې دا ښځه د پردي سړي سره په نوکرۍ کې ناست دي دې مرتسر سنت برابر کړي و هغه او دین پکې نه دي به څه کوي د دې ښځې عزت به پاتې شي وایي زناورو سړو له نوکري پیدا کړې دا بس ده ښځو له خدای پاک خپله حیا ورکړې وه خپل عزت یې ورکړی دی هغه چې د بال بچ تربیت وکړي ډوډۍ پخه کړي په حیا او په عزت ژوند تېر کړي ستا دا نوکري هغې لمبس کېږي او که هغه دې راوښکله نو قسم دې دواړه به سرګردانه یې او په پیسو به هم کار نه کېږي دا به لیوني وایي دا 2 پایې چې چلول غواړي دا هغه خلک دی چې د دین نه وي خبر نو که د اسلامي مدارس نه وي دا واړه حافظان نه وي دا طالبان نه وي نو زمونږ مسله خرابه وه خدای وایي ما دا خپل کتاب یو عزتمن مخلوق له ورکړی دی ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ما دا خپل کتاب یو غوره او خوښو بندګانو له ورکړی دی د خدای خوښي دې ته نه وایي چې ستا کوم یو خوښي چې غټ موټر کې ناست دی دا چې غټ موټر کې ناست دی اکثر د جهان قمقل وي دا خانان که زمونږ د علاقو ولیدل قمقل دي ځکه چې خان چې حجره کې ناست دی چې څه وایي نو ټولې امسایې زمیندار هغې ورته دا ویلی شي چې دا څه وکړل نو ټولو خانیوي صاحب د ګل په شان خبره دې وکړه هغه لا دغه شي چې واقعي ده زه خو د یونان دغې که د خان ښځې ته د ټول کلي خلک بابي وي که د جهان خره وي نو او غریب سړی چې که رښتیا خبره وکړي نو 100 خلک یې ملامته کړي دا وایي الاغنیا هم الاغبیا عربی کې متل دی د جهان مالدار دا د جهان قمقلي ځکه چې همداسې لوی شي هغه ته څوک دا نه شي ویلی چې دا ولې یا څوک دې څپېړه نه شي وکړه نه قمقل لوی شي نو ګورې دا هوښیار نه دي د خدای په نظ د خدای په نظ فقیران ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
ما خوښو بندګانو ته دا خپل کتاب ورکړی دی. دې کې که ته وایې څوک به پکې نسواره چي، څوک به کمزوري وي، څوک به دی، نو دا ټول خدای په خپله ورته اشاره کوي. دې کې به یې ګنهګار هم وي، دې کې به درمیان هم وي، دې کې به د لویو درجو خاوند هم وي. خو د درې واړو سره مې وعده ده، جنات عدن یدخلونها، دوی به جنتونو ته ځي. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها. خدای وایي فمنهم ظالم لنفسه، څوک به ظالماني، ومنهم مقتصد، څوک به درمیانی، ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، څوک به د لویو درجو خاوند. او زمونږ استاد به وایي مونږ ته وایي خدای ظالم مخکې ذکر کوي چې دې د خدای د رحمت نه ناامیده نه شي، او د نیکو درجو والی رستو ذکر کړی دی چې دې په دې خپل عمل غاویه نه شي. دواړو سره مې درې واړو سره جنات عدن یدخلونها، یدخلون ضمیر درې واړو ته راځي دی. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا. د دې نیکانو بندګانو، د دې فقیرانو چې څوک خدمت وکړي، ابادي وکړي، دا پیدا کړي، دا ماشومان راولي. دین قسم دی د خپلو بچو فکر وکړي. داسې دور را روان دی د پوډرو او د چرسونو او د بدماشو چې دا خپل اولاد به ستاسو دپاره غم وي که دین یې ورته نه ایښودل. زه یو ځای ته تللم، دا انګونه مخکې توره وړی ورته بازار بدماشان هلکان ګرځېدل. مدرسه کې یو څو کسان هغه محتمین ته مې دا ولې وی دا خو د دې دا سړي بار دي په عربو کې، او زامن یې چرس مرسه او شراب څکي، او دا یو څو کسان دي مشه. هغوی ته مې سختې خبرې وکړې. ما یکم مختانو په پردو ملکونو کې خوارۍ زارۍ کوي. پښتون قوم له څه ورځي؟ دوی هلته خندقونه وباسي، یا د بجلۍ ستنې ده چې ډېر تکړه نو درځي شي، او چې ډېر ښي نو ډریور شي. نور خو هنر نشته دی. که د دې پښتنو شکل هم په عربو کې ولیدل، په دې اماراتو کې نو به یېرېږې خاورو پټ په خاورو ډک. دوی له څه ورځي خوارانو؟ هلته په خوارۍ زارۍ وګټي، او دلته دې سرکوزو لی رالېږي، او دوی پې چرس کي، دوی پې شراب څکي. کال او دوه کاله د ښځو او د بال بچ نه جدا دی. د دې سرکوزو دپاره جمع کوئ. د پیسو غم مه کوئ، د دوی د دین غم وکړئ. پیسې چې لږي او ستا زوی نیک عملی، نو قسم دی هغه لږې پیسې هغه دپاره ډېرې دي. او چې بد عملی یې په زرګونو والا پیدا کړي، هغه زرګونه به الوځئ. د دې خپلو بچو د دین فکر وکړئ. قرآن شریف ته یې راولی، دین ته یې راولی. د پادریانو غېږ ته یې مه غورځوئ. زمونږ دا تشخص هسې هم ختمېږي. خدای پاک دې مونږ د دې